د سنت موقده ترک لازم بیخي یو قسم معمول جوړ شي. سنت موقده هغه سنت چې د پنځه وخت فرض سره کېږي، ډېر خلک ویني فرض وکړي یاره فورا بس راون شي، نه په فرض نه مخکې سنت کوي، نه په فرض نه وروسته سنت کوي، او دا یو غیر ضروري شی شمېرلی دی. حالانکه په دا باندې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مواظبت کړی دی، او د دې ترک د دې پرېښول ګناه دی، ګناه انتهایی جرم دی. نبی علیه السلام کله کله ضرورت اشده د وجې نه چې ډېر اشد ضرورت و په یې وخت یې پرېږدي، نور خو مواظبت ته کړی. سنت مؤکده معنا دا ده چې دا ډېر سخت دي، دا ډېر ضروري دي، دا ډېر لازمي دي، او ډېر عام معمول جوړ شوی دی چې سنت مؤکده څوک نه کوي، بس تر د فرض وکړو په مخ راون شي، یعنې څه اهمیت یې نشته دی. د دې وجې نه ګزارش دا دی چې سنت مؤکده د لمونځه د فرض لمونځ نه مخکې کیم سنتي، وروسته کیم سنتي خامخا کوئ، پرېږدئ، ما د هغې په نه کول ګناهګور یم.